یو زنانه راله مروان بن حاکم تا ورته عرض کوي چې سعد رضی الله تعالی عنہ زما په ځمکه باندې قبضه کړې ده او زما ځمکه قبضه کړې ده د دغې زنانه د صحابو په زړه کې مینه نه وه او زما ځمکې باندې قبضه کړې ماله ځمکه نه راکوي مروان بن حکم رحمه الله سعد رضی الله تعالی عنہ راوغوښت او ورته عرض کوي په تا باندې زنانه دعوه کړې ده چې دا ځمکه زما ده او سعد رضی الله تعالی عنہ ما نه پې قبضه کړې ده او گواهی پیش کا دو گواه راوړه چې دا ستا ځمکه ده سعد رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې مروان بن حاکم واوره گواهان ما سره نشته خو ما د نبي علیه الصلاة والسلام نه اورېدلي دي چا چې یو لیش ځمکه د چا نه قبضه کړه که په دروغ وي که په قسمونو وي که په ګواهۍ وي که په پیسو وي په عدالت کې کیس وګټي د دروغو ښه وله پته وي چې دا ځمکه زما نه ده خو دنیا لالچ راخیستی دی نبی علیہ السلام فرمائی یو لیش تا پوری چا ځمکه د چا نه قبضه کړه وی د قیامت په ورځ به وله الله رب العزت دغه ځمکه اوه ځمکې کې یو ځمکه څومره غټه ده اوه ځمکې به کې او دغه ځمکه اوه وارې ځمکې به وله وپېرلی شي او د ده غاړې ته به ور واچولی شي 2 کیلو وزن 1 کیلو وزن دې سټ ته چاته ور واچوه پړی پورې وتاړه 15 منټه څه کې 1 منټ دا خپل سر اوچت یا ښکته داسې نشي نیولی سعد رضی الله تعالی عنہ چې دا روایت پیش کړ مروان بن حکم وویل چې دا زما ځمکه یعنی ستا ځمکه دا ماله تاله درکړه واپس دا ستا ځمکه ده دا د دې ښځې نه ده بس ما ته روایت را ورسېده بس په دې روایت نه بعد زه ستا نه ګواهي نه غواړم سعد رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل نه په ما دعوه شوې ده دغه ځمکه دې د همدې زنانه شي زه یې واپس نه علم خو خیره وله کوي وی یا الله دغه زنانه په همدغه ځمکه کې مړه که حدیث شریف کې راځي وی دغه زنانه په آخر د وخت کې ړنده شوه سترګو بې رڼا یې ختمه شوه وی یو ځل په همدغه پټي کې روانه وه او په همدغه پټي کې یو کوی کنستلی شوی و او دغه زنانه روانه وه همدغه کوی ته ور پرېوته او په هغې کې مړه شوه د مرګ نه بعد چاره هم نه ایستله خلقو به ویل چې دله پلانکي صحابي به دعا کړې ده په هغه کوی کې بغیر د جنازې نه همداسې مرداره پرېوته